نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم مسلمانانو د ربیع الاول میاشت شروع ده نو دا ډیره مبارکه میاشت ده او دې ته برکت په دې وجه باندې حاصل لې چې په دې مبارکه میاشت کې د نبی رسول الله والسلام د هغې پیدایش مبارک شوی دی نو نبی رسول الله والسلام کله پیدا شوی دی او کله وفات شوی دی په دې کې چې کوم راجح قولونه دي هغه تاسو ته ذکر کوم محترم نبی رسول الله والسلام د ربیع الاول په میاشت کې بعضې وایي چې 12 خلکو یاد کړی دی مشهور قول عام طور باندې 12 دی چې په 12 باندې د نبی رسول الله والسلام پیدایش شوی دی لیکن سیرت مصطفیٰ کی حضرت مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله فرمایي چې راجح قول لا دی چې نبی رسول الله والسلام په 8 ربیع الاول باندې د ګول ورځ وه او په 8 ربیع الاول باندې نبی رسول الله والسلام هغه پیدا شوی دی د سحر او صبح صادق نه پس او هغه هم د ابو طالب په کور کې پیدا شوی دی نو محترم په دې کې ما تاسو ته ویل چې یو پکې عام طور باندې چې کم مشهور دی هغه 12 ربیع الاول دی لیکن راجح قول لا دی چې هغه په 8 ربیع الاول باندې نبی رسول الله والسلام هغه پیدا شوی دی او عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه د هغې والده مبارکه فاطمه بنت عبد الله رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي په دغه وخت کې ځا موجود ما د نبی رسول الله والسلام د مور مبارک خواته امینه بیبي و آلته داسې دا کور چې کم دی د نور او د رڼا نه ډک شو د نبی رسول الله والسلام د پیدایش وخت چې دی او دا ستوري داسې راښکته شو د اسمان نه و زما دا ګمان ناغه چې بس په ما باندې راولېدله نو علما لیکي د دین دې طرف ته اشاره ده د ستورو د راښکته کېدو نه چې عن قریب به اوس د ځمکې نه کفر شرک د هر څه به ختم شي او په دې ځمکې باندې به د هدایت نور او رڼا چې کوم دی دا خور شي نو محترم د نبی رسول الله والسلام پیدایش مبارک زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده او موږ په دې باندې خوشحاله کېدل پکار دي چې نبی رسول الله والسلام په دې میاشت مبارک کې د پیر په ورځ باندې د صبح صادق نفس پیدا شوی دی او د راجح قول مطابق هغه په 8 ربیع الاول باندې پیدا شوی دی او دغه رنګې وفات کې هم اختلاف شته دی خو حضرت مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله فرمایي وی راجح قول لا ده چې په 12 ربیع الاول باندې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی په 12 یعنی په 12 ربیع الاول باندې نو محترمو دا و د نبی صلی الله علیه وسلم هغه تاریخ وفات او تاریخ پیدایش بیا دغه رنګ د نبی صلی الله علیه وسلم د عقیقې متعلق او د نوم مبارک متعلق په اوم ورځ باندې د نبی رسول الله والسلام نیکه مبارک عبدالمطلب صاحب هغه د نبی رسول الله والسلام نیکه مبارک عبدالمطلب صاحب هغه ټول قریش لا دعوت د روټۍ ورکړو هغوی راغله روټۍ خوړه او د نبی رسول الله والسلام نیکه مبارک
د نبی رسول الله والسلام نوم مبارک کې خودو محمد صلی الله علیه وسلم. دی قریش ورته ویلا چې تا یو داسې نوم ولې کې خودو چې ستا او زموږ په نیکونو کې او پلارانو کې چا داسې نوم نه دی کې ښودلی. لکه د هغو مختلفو ناشنا نومونه و، د چا یو شان دی چا بل شانتي. عبدالمطلب صاحب ورته ډېر بهترین جواب ورکړو، وایي دا نوم مې ځکه کېښودو چې د محمد معنا تعریف کړی شوی ستایلی شوی چې چا تعریف کولی شي. نو نبی رسول الله وسلام دا نوم مې ولې ځکه کېښودو چې په اسمانونو کې بره الله پاک او په ځمکه باندې مخلوق چې کوم دی د حمد او ثنا وایي نه دي تعریف چې کوم دی بیانوي. نو په دغه لیاسه چې کوم دی ما دا نوم کېښودو دله او بالکل دغه شان دا په دې کې څه شک او شبه نشته دی. بیا د نبی رسول الله والسلام د ختنې مبارک د هغې چې کوم دی یعنې هغه څنګه شوي ده، د هغې څه متعلق څه خبره ده. د نبی رسول الله والسلام ختنه مبارک چې کوم دی د هغې څه حکم دی او څرنګې هغه شوي ده، نو دې کې 3 قولونه دي. اول نمبر قول دا دی چې نبی رسول الله والسلام هغه مختون پیدا کړی شوی دی. چې نبی رسول الله والسلام پیدا شو د هغې ختنه شو وه. عام طور باندې دا ختنه داسې یو لفظ دی چې په هغې باندې څوک نه پوهېږي، عربي لفظ دی. نو بیا د نبی رسول الله والسلام د ختنې مبارک متعلق د هغې څه خبره ده چې هغه څرنګې یعنې پیدایشي چې کوم دی پیدا شوی دی مختون یا وروسته چې کوم دی د هغې ختنه شوې ده. نو په دې کې 3 قولونه دي. اول نمبر قول خو دا دی چې نبی رسول الله والسلام پیدایشي مختون پیدا شوی دی. د ختنې څه مقصد؟ سنت کړی شوی. نبی رسول الله والسلام پیدایشي هغه سنت کړی شوی یعنی مختون پیدا شوی دی. دویم قول دا دی چې په 1 ورځ باندې د نبی رسول الله والسلام نیکه مبارک هغه چې کوم دی د نبی رسول الله والسلام ختنه کړې ده. او دریم قول دا دی چې د حلیمې سعدیې رضی الله تعالی عنها د هغې سره چې کوم دی په هغه وخت کې د نبی رسول الله والسلام ختنه چې کوم دی هغه شوې ده. خو په دې کې علما لیکي دا دریم قول کمزور دی، ضعیف دی. اولني 2 قولونه هغه مضبوط دي. نو نبی رسول الله والسلام په دې کې علماو تطبیق هم داسې کېدی شي په دې اولني 2 قولونو کې چې پیدایشي مختون پیدا شوی وي، مزید د هغې تتمیم او تکمیل پوروالې چې کوم دی هغه عبدالمطلب صاحب چې کوم دی په مورد باندې به هغه کړي وي. نو دا د نبی رسول الله والسلام چې کوم دی د هغې د پیدایش متعلق، د ختنې متعلق، د وفات متعلق او د عقیقې متعلق تاسو ته ما د دې ذکر وکړو. الله رب عزت د نبی رسول الله والسلام سنت مبارک په موږ کې راولي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.